السلام علیکم. جناب څنګه حال دی؟ خیر خیر دی، تاسو ټیک ټاک یې؟ نن به مونږ د موجوده دا نوې سچویشن چې کوم جوړ شو، چې کوم سید منور حسن صاحب چې کې ناغه وفات شو، د سلسله کې به خبرې کوو او د جماعت اسلامي دا چې کوم د صحابه کوم حالات دي په دې باندې د جماعت اسلامي چې کوم خدمات دي هغه باندې به خبرې کوو. د پاکستان چې کوم د موجوده حالات دي په دې باندې به هم خبرې کوو. ما سره مرګري ان شاء الله بیا افتخار الدین صاحب زه هغه ته بلنه ورکوم چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو ما وینئ، نو تاسو ماته یو کمنټ وکړئ او د هغه علاوه به تاسو ماته ریکوست ولېږئ د لایو اغشتو لپاره چې زه تاسو لایو واخلم او بیا باضابطه ته ورمږه په دغه باندې د خپل موضوع باندې خبرې شروع کوو. زه به کوشش کوم چې تاسو راتلو مخکې که څه کوېسچن زما ذهن کې راځي زه به هغه هم ځان سره لیکم، او که څوک مرګري د دې موجوده حالات د پاکستان او د هغې نه علاوه د عمران خان صاحب د ګورنمنټ او د جماعت اسلامي کردار تاسو سوالونه یي، نو هغه کوشش چې موږ تاسو کمنټس سره اخلو او هغه موږ شاملو او کوشش وکړو چې موږ تاسو ته جی نن د ټول مخکې به زه دعا وکړم چې خدای پاکه منور حسن صاحب چې الله تعالی وبخي، هغه نن د جمعې په ورځ باندې وفات د کافي حلالت نه پس الله تعالی دې رحم وکړي. السلام علیکم میا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ خیر دی؟ بالکل الحمدلله جی، تاسو دعاګانې دي. شروع به موږ دې ځای نه وکړو چې لومړنۍ خو تاسو لږ غونته کې خپل د جماعت اسلامي متعلق وایي چې سید منور حسن صاحب چې کېنه هغه نن وفات شو، الله تعالی د هغې مغفرت وکړي. د هغې سلسله کې به تاسو خبرې وکړئ، بیا به موږ پراپر په لین ته راشو او وړ سوالونه به کوو، تاسو به جواب ورکړئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. میا صاحب ټول ناول زه ستاسو شکر گزار یم چې تاسو زما آنلاین تاسو په دې کې کوم مقاصد دي او هغه الله تعالی ټول مددگار شي. سید منور حسن صاحب تمنګه جماعت اسلامي څومره ملګري چې دي نو هغه موږ خپل مرشد ګڼو. سید منور حسن صاحب یو داسې سړی و چې حق ګو سړی، رښتینی سړی، فقیر مزاج سړی او په خپله خبره باندې ټینګ ودرېدو والا سړی. او د هغه زه تاسو ته دا یو واقعه مختصر غونډه کې وایم چې د هغې د یو بچی واده و څه وخت مخکې چې کله هغه امیر و نو هغې له ډېرې تحفې او د سرو په شکل کې د نور څه په شکل کې ډېرې تحفې راغلې وې. نو سید منور حسن صاحب بیا هغه خپل بچی ته وی چې یاره دا د منور حسن صاحب منور حسن لور له دا تحفې راغلي دي او که نه دا د امیر جماعت اسلامي پاکستان لور له تحفې د امیر لور له. جی نو بیا دا ورته ووایي چې یاره بیا خو زما او ستا په دی باندې هېڅ حق نشته، لهذا هغه ټایم کې د 55 لاک روپو کم هغه وخت سره 55 لاک روپۍ ډېر شوي نه، نو موږ غریبانان جو ډېرې دي په هغه وخت کې ډېرې زیاتې وې. 55 لاک روپو سامان د جماعت اسلامي په بیت المال کې جمع کړ. الله تعالی دې له جنتونه ورکړي او الله تعالی دې ورته مغفرت نصیب کړي. او زموږ تمام ده چې انشاءالله د اسلامي تحریک او د دین اسلام د سربلندۍ دپاره یې ټول عمر د ځوانۍ نه تر مرګه پورې منډه وهلې ده. الله تعالی به وله انشاءالله العزیز په قبر کې نور ورکړي او قبر کې به وله انشاءالله رڼا ورکړي. او دا دعا کوو چې الله تعالی دې زموږ مرشد سید منور حسن صاحب سره د ټولو مسلمانانو وبخښي. امین. میا صاحب تاسو د ډېر وخت نه جماعت اسلامي سره تعلق ساتئ او د صحابه سیاست سره تاسو تعلق ساتئ، لږ به تاسو ماته د جماعت اسلامي کردار په صحابه کې چې کوم دی په هغې باندې به تاسو لږ رڼا واچوئ، ځکه چې موږ په دې متعلق څه معلومات نشته دی. تاسو مو د پوهې کې څنګه حساب؟ جی مننه جی.
جماعت اسلامي په ثوابه کې ستاسو په علم کې دا چې کله نه هم د جماعت اسلامي بنیاد کې خوده شوی دی نو الحمدلله هم د هغه وخت نه چې کله مردان ضلع و زمونږ د هغه وخت نه دلته جماعت اسلامي کارکنان ارکان ملګري موجود دي او وخت په وخت باندې خپلې هلې ځلې کوي او ستاسو په علم کې را چې جماعت اسلامي یو داسې نظم دی یو داسې تنظیم دی چې هغه د لیټریچر جماعت ته زیات هغه کې خلک هغه ملګري چې هغه کتاب وګوري او د کتاب نه علاوه چې هغه د داسې ملګرو سره کینی پاسي او جماعت اسلامي خلک د الله طرف ترابلی د جماعت اسلامي د مختصر ترین الفاظو کې که زه تعارف کوم نو بنده د بندګۍ نه خلاصول او د الله تعالی په بندګۍ کې ورکول څنګه چې په ټول پاکستان کې جماعت اسلامي د شخصیت لپاره خلک ترابلی منګه تاسو په دې باندې خپوي وي چې الحمدلله په پاکستان کې دا واحد تحریک دی چې د کې وراثتي نظام نشته دی الله تعالی جنتونه نصیب کی هغه د یو ځای بیا ورپسې میا توفیل صاحب د لیم الله تعالی جنتونه نصیب کی بیا هغه د بل ځای بیا ورپسې کاکا صاحب قاضي صاحب اوسیدونکو بیا ورپسې منور حسن صاحب د کراچۍ نه راشو او نن سراج الحق صاحب د دیرنا د نو الحمدلله موږ صحابه کرامو په دور کې چې څنګه د وراثتي خبره نه وه نو موږ هم په هغه لار باندې د الله تعالی په فضل او فرهم باندې روان یو او هم د هغه سیستم او هم د هغه نظام دپاره خپلې هلې ځلې کوو دغه په ثوابۍ کې تاسو د ثوابۍ په باره کې تپوس کړی نو ثوابۍ الحمدلله د جماعت اسلامي وخت په وخت باندې پروګرامات کېږي د جماعت اسلامي په خلکو له هغه شعور ورکول غواړي نو هغه کې موږ په ثوابۍ کې هم دغه کار کوو چې یو خو زما نوم افتخار دی او زه د اسلام بچا په کور کې او د مسلمان په کور کې پیدا شوی یم نو یو زه دا مسلمان یم زه په دې باندې د الله تعالی شکر ګزار یم چې زه د مسلمانانو په کور کې پیدا شوی یم خو د مسلمان جوړولو کوشش کوي چې یاره شعوري طور باندې څنګه چې وراثت کې ماته مسلمانۍ ملو شوې ده نو الله تعالی په زه ډېر زیات شکر ګزار یم او الله تعالی رې زموږ مددګار شي په جماعت اسلامي شعوري مسلمان جوړول غواړي او شعوري مسلمان اله جوړیږي چې سړی د قرآن عظیم الشان کتاب نه خبر شي سړی د احادیثو نه خبر شي او سړی د انسان د سنت رسول صلی الله علیه وسلم نه خبر شي زمونږ زیات زور هم په دغه باندې وي د دغه دپاره موږ تربیتي پروګرامات هم چلو د دغه دپاره موږ د درس قرآن په شکل کې پروګرامات چلو د دغه دپاره موږ روحاني پروګرامات چلو او بیا ورسره چې کله هم په دې قوم باندې څه تکلیف راغلی دی د الله را طرف نه که هغه د سیلاب په شکل کې دی که هغه د زلزلو په شکل کې دی او نن هم ستا د اړوان دی که هغه د کرونا وایرس په شکل کې دی نو د جماعت اسلامي چې کوم د خدمت دپاره کوم شعبه ده الخدمت فاونډیشن نو په هغې کې الحمدلله تمام د جماعت اسلامي ملګري چې کله سخت او تکلیف راشي نو بیا جماعت اسلامي ملګري ټول د الخدمت فاونډیشن رضاکار جوړ شي او د هغه رضاکار په حیثیت باندې د ټول قوم خدمت کوي نن هم تاسو کتل چې د کرونا وایرس په شکل کې الخدمت فاونډیشن څومره کردار دی په ثوابۍ کې موږ جي اوسه پورې د ملګرو په تعاون باندې د ثوابۍ د خلکو په تعاون باندې اوسه پورې جي موږ د 1,37,00,000 روپو سامان الحمدلله مختلفو کلو کې د فوډ پیکج په شکل کې د ماسک په شکل کې د سینیټایزر شکل کې مختلفو شکلونو کې موږ 1,37,00,000 روپۍ الحمدلله په دې ثوابۍ کې پیدا هم کړې او په دې ثوابۍ کې مو په غریبانانو باندې تقسیم هم کړې. صحیح ده دا ډېره خبره ده راته ووایه تاسو افتخار صاحب چې تاسو څه دغه هم دي ستاسو څه امبولانسز هم ډېر شته دي چې هغه تاسو اپر کړي چې کله د فارن د مریضان یا مړي چې کوم ډول کې دي تاسو هغه کې چې کسان اپر کړي چې د امبولانس چې دي دا به تاسو فری اف کاست درځي او هغه دا تاسو سره په ثوابۍ کې څومره امبولانسز دي الحمدلله جی تاسو ډېر ښه طرف ته زما توجه راوګرځوله زمونږ په ثوابۍ کې جی موږ سره الخدمت فاونډیشن 2 هسپتالونه لري یو د شوې په اډه کې د کشوې روډ باندې او دویم په ثوابۍ کې
موږ سره الخدمت فاونډیشن هسپتال دی او دغه شانتې موږ سره 4 امبولانس دي زمونږ ډاکټر دی خیر بریګیډیر هغه زمونږ د الخدمت فاونډیشن صدر دی او شپه ورځ ډېر زیات محنت کوي ډېر زیات اخلاص دی پکې الله تعالی دې ولا قبول او منظور کړي نو هغه په دې سلسله کې موږ دلته ډي سي سره ملاقات هم شو او ډي سي ته موږ خپل دغه دواړه هسپتالونه چې تاسو د ثوابه خبره کوئ زه د ثوابه خبره کوم په ثوابه کې موږ خپل د دواړه هسپتالونه هم ډي سي صاحب ته پیش کړی دي او ته پیش کړی دي او الحمدلله په هغې کې زموږ د ثوابه ضلع یو خو د سوات یو ډیډ باډي د یو مسلمان رور راغلی و د سعودي عرب نه نو موږ د ثوابه امبولانس څخه سوات ته فری الحمدلله ورسو او 2 ملګري داسې دي چې هغه هلته په سعودي عرب کې وفات شي او الله تعالی دې ورته جنت فردوس نصیب کړي نو اوسه پورې 2 ملګري موږ خپل کلو ته ثوابه ته هم د اسلام آباد د رپورټ نه فری رسولي دي او چې تر کومه پورې دا سلسله شروع ده او تر کومه پورې زمونږ دغه رونه چې هغه د وطن نه بهر دي او زمونږ مسلمانان رونه دي زمونږ پښتانه رونه دي نو موږ د هغوی په ځان باندې دا حق ګڼو چې موږ د هغوی خدمت وکړو موږ د هغوی په کار راشو او انشاءالله چې دا سلسله تر کومه پورې هم شروع وي نو زموږ دا 4 واړه امبولانس به انشاءالله دغه دپاره استعمالي زبردست دا راته ووایې میا صاحب چې اول چې د جماعت اسلامي سره د ډېر د شورونه وو خیر زه خو ډېر وړوکی چې وفات شوي خو بهرحال د قریب د پیچن تا راته ووایې چې محنت تاسو ډېر زیات کوئ ټیم تاسو ډېر زیات کوئ جی تاسو اخیری خبره لګا دوباره زه دا وایم چې تاسو سټډي ډېره کوئ جماعت اسلامي خلک سټډي ډېره کوي او تاسو سړی د بنیاد نه جوړوئ لکه تاسو صرف زنده باد مردباد ورلی بلکې تاسو د لیټریچر کسان یي څه وجه ده چې د مطلب 70-72 سال لري پاتې شو د جماعت اسلامي ډېر هم زوړ دی خو موږ سره کسان ډېر زیات رانغله موږ کسان ځان سره روان غشته زموږ ام ان ایز ام پی ایز ډېر کمی څه وجه ده دا خلک ولې دې خوند راځي زه که لغونده کې ازادۍ سره خبره وکړم نو په هغې باندې تاسو نه هم بخښنه او چې کوم ملګري زما دا خبره اوري نو د هغې نه به هم بخښنه غواړم زمونږ په دې وطن کې که زه ووایم نو په سیاست باندې د مفاد پرستو قبضه ده او هغه مفاد پرست په هغه خپله قبضه کې دومره کامیاب دي چې که هغه نن زما خبره ووري او هغه څه ناڅه مطمئن هم شي نو هغه مفاد پرست ورته راشي او هغه ورته په یو داسې انداز باندې خپله خبره جوړه کړي چې زمونږ هغه خبره ترې نه بیا هېره کړي او هغه خپل چال کې راولي او جماعت اسلامي کې خو ظاهره خبره ده چې زمونږ د چلنج کوو چې که موږ باندې 1 روپۍ هم کرپشن چا ثابت کړ نو موږ به لکه هغوی ته هرکلی وایو او خوش آمدید به ورته وایو چې څوک موږ باندې دا کرپشن ثابت کړي موږ به ورسره کینو موږ سره خپله خبره کولی شو چونکې دلته کې خو هغه شان مفادات شته دی نه او ما تاسو ته سر کې ووایي چې دلته کې د غټان چې کوم دي نو د هغوی په سیاست باندې قبضه ده اوس غریب سړی خو هغه عاجز خو دومره پوهه نه لري نو هغه د هغه په هغه چال کې راشي د هغوی په هغه خبرو کې راشي او دا یو پروپیګنډا زمونږ خلاف دا کیږي چې جماعت اسلامي ته تلل ډېر ګران کار دی او په جماعت اسلامي کې مخکې تلل ډېر ګران کار دی او جماعت اسلامي کار ډېر ګران دی الان کې دا بالکل غلطه خبره ده چې کله نه موږ دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا کلمه موږ ته خدای تعالی کله نه هم نصیب کړې ده نو جماعت اسلامي کې تک ډېر زیات آسان دی جماعت اسلامي هم د دې کلمې د سربلندۍ خبره کوي جماعت اسلامي هم د دې کلمې د نظام خبره کوي جماعت اسلامي هم په دې کلمه باندې دا پاکستان جوړ شوی په پاکستان کې هم د دې کلمې د مضبوطوالي خبره کوي جماعت اسلامي سره څه نوې خبرې نشته جماعت اسلامي سره خپل څه دستور او خپل څه قانون نشته جماعت اسلامي د الله تعالی حاکمیت په ځمکه باندې د پیغمبر علیه السلام د سنت مطابق او د پیغمبر علیه السلام د شریعت مطابق راوستل غواړي او په دغه شریعت کې د ټول نه لومبنی کاردار د خلکو په ذهن کې دا راشي
شي چې بس شریعت خو دې ته وایي چې د قصاص په خبره به یو د لاس په پرې کېږي او بس دغه ته شریعت وایي. حالان کې داسې نه ده. د ټولو نه مخکې لکه د غریب راوچتول، د غریب دپاره خبره کول، د غریب سره مدد کول، د کونډو رونډو د یتیمانانو تپوس کول، د وطن غریبانانو ته مفت انصاف، مفت تعلیم، مفت علاج، دا ټول لکه د اسلامي نظام او د شریعت خبره را. خو چونکې زمونږ د خلکو هغه عمره اویرنس هم نشته دی. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ خلک زمونږ په خبره باندې پوه شي. او زمونږ یو ملګری و دا خبره پکې لکه کومه لکه د کپ شپ انداز کې هم ده، خو به هر حال زمونږ یو ملګری و داسې ډېر زیات پریشانه ناست و. نو ما ورته ویل چې فلاني صاحب ولې ډېر پریشانه ناست دی؟ د هغه ما ته په جواب کې وویل چې زه وایم چې یا محترمه سید ګلعلا مودودي صاحب په داسې لانجې دې اړولي یو چې زموږ په خبره باندې څوک پوهېږي نه او د نورو خلکو خبره موږ ته خبره نه ښکاري. نو موږ یو داسې صورتحال سره مخامخ یو. بهرحال موږ بیا هم اپیل کوو خلکو ته چې انشاءالله العزیز که جماعت اسلامي سره تاسو مرسته وکړله او بیا دا اوس چې کوم حالات جوړ شو نو تاسو یقین وکړئ چې لکه فی الحال هغه خلک او هغه ټیم، هغه دیانتدار، هغه تقوادار، هغه امانتدار ټیم زما په خیال صرف هم جماعت اسلامي سره دی. او جماعت اسلامي که زه دا هم ووایم چې دا واحد نظم دی چې هغه د اسلام دپاره کار کوي. نور خو تاسو ګورئ چې په مختلفو فرقو کې مسلمانان تقسیم کړي دي او مسلمانان تقسیم شوي دي. نو که څوک هر څومره ځان ته مذهبي جماعت وایي خو موږ دا ګڼو چې دا د فرقې یو جماعت دی. البته جماعت اسلامي د اسلام جماعت دی، جماعت اسلامي د مسلمانانو جماعت دی. جماعت اسلامي د فرقو نه بالکل پاک خبره کوي، بالاتر خبره کوي. میا صاحب تاسو یو خبر وکړه چې موږ د غریب لپاره اواز اوچتو چې غریب سره ظلم کېږي، دغه لپاره موږ راپاڅو، موږ اواز اوچتو. یو په تېر شوي دوه درې ورځې کې د هغه سره ډېر ډېر پرابلم شوی دی او پولیس چې کوي هغه او خیر هغه هم غلطي کړې ده. بهرحال پولیس هغه سره د ټوپک استعمال کړی دی، ماورای عدالت هغه والې ټکولی شوی یا بزېده شوی دی. دې سلسله کې زموږ جماعت اسلامي څه منډه کړډه کړې ده یا تاسو په هغې کې څه فکر نه دی کړی؟ تاسو ډېر ښه سوال وکړو. جماعت اسلامي په هغې کې چې په پېښور کې یو برپور او د ټول نه اول په جماعت اسلامي را پاسېدلی دی. بلکې که زه دا ووایم چې په سیاسي جماعتونو او په مذهبي جماعتونو کې اوسه پورې لا نور عام خلک را پاسېدلی دی، خو سیاسي جماعتونو کې یا مذهبي جماعتونو کې واحد جماعت اسلامي را پاسېدلی دی. فوري طور باندې مظاهره کړې ده او بیا زمونږ د صوبې امیر محترم مشتاق احمد خان صاحب کوم چې سینیټر هم دی هغه په سینټ کې هم خبره کړې ده او بیا د هغې غریب سړي کور ته هم ورغلی دی او د هغې کور کې هم هغوی سره خپله همدردي کړې ده او هغوی ته یې د تعاون دا د کتاب هم ورکړی دی چې زه به انشاءالله تاسو سره تعاون کوم. د هغې نه علاوه هغوی په ټول صوبه کې په دغه په سبا باندې د احتجاج اعلان کړی دی او بیا زمونږ په صوابۍ کې پکې نن په ټوپۍ کې پروګرام وشو. پرون په ټوپۍ کې پروګرام وشو. دغه شان په مردان ضلع، په سوات کې، په کونیر کې، په پېښور کې، په نوشیره، په مردان کې د هغې مظلوم په حق کې ورسره موږ دا خبره هم کوو چې د پولیسو په دې وطن کې زمونږ دپاره، زمونږ د حفاظت دپاره ډېرې قربانۍ هم شته. د هغې نه سترګې په ټول نه دي په کار، خو پکې داسې کسان راشي چې هغه د ټول پولیس محکمه بدنامه شي هغې سره او ټول پولیس ته خلک بیا کانزل وینا کوي او ټول پولیس د خلکو په سترګو باندې بد. نو دغه موږ له نه راپکار چې کوم د پولیس کومې قربانۍ دي، پولیس کومې قربانۍ دي نو هغه هم هیرول نه دي پکار، هغه هم مخې ته ساتل پکار دي. او چې دا کوم حادثه کوم پولیس والا کړی نو د هغې دپاره موږ دا مطالبه کوو چې سپریم کورټ په بلا سیزونو باندې از واخلي د دې پېښور په واقعه باندې سپریم کورټ نه دا مطالبه کوو چې از خود نوټس والي او د سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. دلته کې چې دې خبره کړې ده معطل، نو معطل خو خبره نه ده، سبا به بیا راځي خپلې نوکرۍ له. نو موږ وایو چې دا معطل صرف خبره نه ده، د دې د نوکرۍ نه بالکل لرې کړی شي او د هغې نه علاوه د سپریم کورټ
سخت نه سخت سزا دی ول ورکړي شي. جی میا صاحب دې سره سره زه بل غوښتل کې د دوه درې خبرې نورو کوم او غداري د ضروری ګڼم د موضوع سره بیا مخکې ځو. هغه دا چې زه دا ګڼم چې دا سړی چې کوم دی نو د یو غلطي وکړه په کار چې د ماورای عدالت ونه ولې شي بلکې د کورټ ته پیش کړي شي او کورټ ته بشکه تنسي کی ماورای عدالت تاسو د خپل ټوپک او د خپل ډنډي او د خپل پاور استعمال نه کوئ. بل دا چې تاسو څنګه خبرو کړ چې دا دغه چې کوم دی پولیس کې د هغه زموږ بچی دي او د هغه کې کالي بیړې شته چې هغه داسې کوم حرکتونه کوي ټول پولیس تاسو نه دی. تاسو څه غنئ چې د دې پولیس کې د ریفارم وشي او په سره په دغه کسان ته اطلاع ورکړي د خبره خلاص دا څه د چې لکه دا څه د چې موږ خدا غنو چې زمونږ پولیس چونکې دا سه اداره ده چې داغه عوامو سره ډایرک هر ورځ نه چې د هر ورځ هر ایسا عوامو سره ډایرک چې د دې پټرننګ کې د داسې یو څه شامل شي چې هغه دې ته د لټریچر په شکل کې چې هغه دې ته اوخول شي چې تاسو دا ډیوټي د جنت چې که پولیس خپل هغه شان ډیوټي وکړه چې څنګه ډیوټي د دې لپاره پکار ده نو د دې لپاره د جنت تطلو دا د ټولو نه بهترین او اسانه لار ده. نو موږ دا وایو چې د دې په ټریننګ کې دا خبره شامل شي چې په یو ښه طریقه باندې چې د قوم داسې خدمتګار جوړ شي چې هغه تبلیغي رونه خبره کوي چې په عبادت باندې جنت ملاويږي او په خدمت باندې الله ملاويږي. نو چې پولیس والا سره دا موقع شته چې هغه خدمت کوي. باقي دغه دا تاسو چې څنګه خبرو کړله چې په هر اداره کې داسې کالي بیړه شته نو موږ چې دا کوم کسانو دا حرکت کړی او دغه ظلمي سره دومره لوی زیاتې او ظلم کړی دغه ظلمي نه غلطي شوې ده هغه خو بهرحال هغه په خپل باندې یو ښکاریم داسې چې د نشې په حالت کې او بیا د هغه چې کومه ویډیو منظر عام باندې رااله هغه انتهایی افسوسناک را نو اوسم ټول پولیس بدنامولو کوشش نه کړی او نه کوو. جماعت اسلامي د پولیس هغه قربانیان خپل مخې ته ایښي دي چې کومې قربانۍ پولیس شهدا ورکړي دي. پولیس د دې قوم د حفاظت لپاره خپل سینې ګولۍ ته نیسلي دي. موږ هغه اپریشیټ کوو خو داسې پکې چې کوم کسان چې لکه دا څنګه واقعیا ستاسو د اړوان دې راغله نو داسې کسان د پولیس د بدنامۍ هم باعث جوړیږي او د قوم او د پولیس ترمنځ یو نفرت پیدا کیږي. نو موږ آی جی ته هم دا درخواست کوو سپریم کورټ ته هم دا درخواست کوو های کورټ ته هم دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ د دې قوم او د پولیس د یو بل سره د مینې او د محبت دا رشته د قایم پیاده کېدو دپاره خپل کردار ادا کړي او هغه کردار هم دا دی چې دغه خلکو ته داسې سزا میلو شي چې خلک یاد وساتي او د خلکو خپل پولیس سره او خپلو ادارو سره او خپل عدلیې سره مینه پیدا شي. میا صاحب تاسو د سوال تاسو د جواب سره ریلیټډ یو بل سوال زما ذهن کې دی هغه دا چې دا داسې موجوده حالات چې جوړ شو کوم نو د داسې زموږ د ملک دشمن عناصر شته دي چې هغه ته عمدغه حالات پکار دي چې هغه د هغه شاته خپل هیډن د هغه چې کوم عزایم دي هغه پرویکار راولي او د پاکستان د مات کی زموږ د بسونو د مات کی د خلک وਹੀ مرګونه جوړ دي کی دا داسې حالات روان دي ترانزو کار د ترانزو ډنډي کار دي چې دا چې بیلنس یا شي نور روان نشي. تاسو سوال ډېر ښکلی وکړو. زه خو دا ګڼم چې جماعت اسلامي همیشه د بیلنس او د معتدل خبره کړې ده ځان یې معتدل ساتلی دی او جماعت اسلامي په دې وطن کې ما تاسو ته سر کې خبر وکړله چې دلته کې په سیاست باندې د مفاد پرستو قبضه ده که هغه د لیډر په شکل کې ده که هغه ښکته د کارکن په شکل کې ده که هغه د ایم پی ای د ټیکټ او د ایم این ای د ټیکټ والا په شکل کې را که هغه د سینیټر په شکل کې را نو هغه خپلو مفاداتو دپاره په دې وطن باندې هیڅ کار نه لري. دا اختیاري چې قوم تقسیمیږي د یو قوم د بل قوم سره د نفرت خبرې کیږي
پښتون د پنجابي نه نفرت کوي، پنجابي د سندي نه نفرت کوي، سندي د بلوچي نه نفرت کوي. الان کې زمونږ خو دا دین اسلام موږ ته دا خبره خوله را چې اجمی له په عربي باندې فوقیت نشته او عربي له په بالکل دلته کې زمونږ مفاد پرست سیاستدانان د دې قوم د تقسیمېدو خبرې ډېرې کوي او د دې قوم د یووالي خبره پکې نه کېږي. زه دا ځای کې بیا یو ځل وایم چې د دې قوم د یووالي خبره کې کوي هغه جماعت اسلامي کوي او یا مذهبي جماعتونه که نور هم دي نو هغې هم د قوم د یووالي خبره کوي، د پاکستان خبره کوي او د پاکستان د ولس خبره کوي. نو موږ خو الحمدلله په دغه باندې موږ اعتدال پسند یو. منګه لکه دغه سختگیر خلک نه یو چې دا خلک موږ ته په کم نظر باندې ګوري، خو دوره ده چې دا خو نشو زغملی که نه چې لکه د اسلام خلاف جی ظاهره خبره را چې که موږ ته څوک او چې دا پکې رنګ راغلی که فرض که موږ ته څوک په دغه باندې سختگیر وي چې موږ د پیغمبر علیه السلام خلاف خبره نشو برداشت کولی، موږ د صحابه کرامو خلاف خبره نشو برداشت کولی، موږ د قرآن عظیم الشان بې حرمتي نشو برداشت کولی. نو که په دغه باندې موږ ته څوک سختگیر وي نو بیا خو موږ په دې فخر کو بیا موږ سختگیر یو. الان کې موږ داسې خبره نشته، موږ اعتدال پسند خلک یو. جی جی میا صاحب ستاسو د سیاست طرف ته تلو باندې زما په ذهن کې یو سوال راغی او هغه دا چې دا ګورنمنټونه د 72 سال نه متقه ګورنمنټ د کله ستا بچی دا کله زما ده کله ستا ده کله زما ده دا اوس موجوده ګورنمنټ چې کوم دی د عمران غني چې دا ګورنمنټ څونه حد پورې کامیاب دی یا ناکام دی یا څه وایي تاسو؟ زه خو جی دا خبره کوم چې څنګه تاسو خبره وکړه چې د 72 سال نه تاسو وګورئ چې عمران خان زمانم چې ممکن ده چې هغه په خپله باندې د ښه سوچ خاوند دي یا د ښه فکر خاوند دي یا د پاکستان سره د مینې خاوند دي، زه دا د نه انکار نه کوم، ممکن ده چې داسې وي. تاسو وګورئ چې لکه هغه بیا هغه خبره هغه ځای ته ځي چې کوم د سیاست باندې د مفاد پرستو قبضه ده. تاسو وګورئ چې کوم خلک مشرف سره په دور کې وزیران صاحبانو، کم خلک بیا نواز شریف سره وزیران صاحبانو، کم خلک زرداری سره وزیران صاحبانو، او هغه خلک د دنه چاپیره ناست دی او چې د دنه بهر وي نو هغه باندې کیسونه وي او چې د دنه بهر وي نو هغه کرپشن کړي وي او چې د دنه بهر وي نو هغه د پاکستان غدار دی، چې د دنه بهر وي نو هغه ډېر خراب سړی دی او د تحریک انصاف واشنګ مشین جوړ شوی دی، د دې غاړه نه پکې ګنده سړی ورننوځي او بلې غاړه ته نه پاک سړی وځي. نو د سره تاسو ګورئ لکه چې کم خلک چار چاپیره ناست دی او بیا د عمران خان د حکومت نه خو زمونږ ډیره ګیله دا ده چې هغه د مدینې د ریاست خبره کوي او د مدینې په ریاست کې هغه لګیا دی کله د قادیانانو لپاره لارو کلاولو کوشش کوي او نن او پرون بل ورځ کې خو لکه د اسلام آباد چې هغې ته اسلام آباد وي او هغه د پاکستان زړه دی او د هغه پاکستان زړه چې کوم پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نوم باندې جوړ شوی دی. په هغه اسلام آباد کې هغه حبسه مدرسه چې په هغې کې 600 بچو د قرآن مجید تلاوت کو، د قرآن مجید علم کو، د قرآن مجید حفظ کو، هغه برداشت نه کړی شو او په هغه حبسه په ښار کې هغه دغه دپاره لګیا دی څه دی د مندر جوړولو کوشش بلکې افتتاح وکړله. نو دا څیزونه تاسو په خپله باندې بل طرف ته لکه مته چې د عمران خان تاسو بل طرف ته تاسو وګورئ نو په دې وطن کې د مهنګایۍ څه پوزیشن دی، مهنګایي کم ځای ته ورسېده، چې د ډالر قیمت کم ځای ته ورسېده، کله چې څوک د وړو په قطار کې ولاړ وي، څوک د چینې په قطار کې ولاړ وي، څوک د پېټرولو په قطار کې ولاړ وي، زنانه زنانانې د هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لی بل یو نوم ورکړی احساس پروګرام یا څه، هغې زنانې د هغې په قطار کې ولاړ وي. تاسو یقین وکړئ چې خو هر ځای کې قطار دی او قطار دی. بلکې زه به دا هم ووایم چې زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې وطن کې د مخکې نه مو خو خصوصا په دې حکومت کې برای نام جمهوریت دی، زه دا ګڼم چې دا دلته کې نیم مارشالله ده، دا د خلک د مارشالله یو شکل دی، فوزا عمران خان ورمخامخ دی
او عمران خان په نوم باندې حکومت چلیږي. نور تاسو هم پوهیږئ چې د حکومت په د ډرایونګ په سیټ باندې خو ناست عمران خان دی، خو د ډرایونګ د سیټ نه شاته سټیرنګ دی او هغه سټیرنګ شاته په سیټ کې بل څوک ناست دي او هغه سټیرنګ د هغه په لاسو کې دی. دې سره خو زما په خیال چې دا ټول پاکستان به متفق وي. نو د عمران خان چې کوم هغه تقریرونه، بلکې ما ته خو داسې ښکاري چې هغه عمران خان د خدای ژوندي کې کوم چې په کنټینر باندې ولاړ و، هغه عمران خان موږ له پکار دی چې هغه کنټینر باندې کوم ولاړو. نو انشاءالله چې بیا به وطن ښه شي، او که نه دا اوس کوم عمران خان دی نو وطن ورځ په ورځ په شا باندې روان دی. ستاسو اواز لږ سلو شو. ښه جي ښه دا بیټري لږه دغه شوه جي، دا دغه پکې ورچېږي. اوس به ټیک شي جي. جی زما ذهن کې بل خبره راغلی ده. جی جی چې ابل ما یو کولر واغښتی و، کولر روم کولر روم د هغې ټینګ ورته ورته مې چېرې عمران خان دې کې ډېره ښکته لاړه. کومه جي سمومه جي، تاسو دا سوال هم لږ بیا دغه کړئ جي. ښه زما سوال دا دی چې ابل ما یو کولر واغښته، روم کولر، د هغې ټیم ډېر خراب دی. نو هغې باندې ما یو لای وکړه، عمران خان دا ټیم ډېر کمزوري لګولې دی او په دې کې د کنیکشن چې لګوي دا هم ډېرې خرابې لګولې دي. زما په دې ګلې کې هغه جارونه ده والې سره دی چې ما ورله ووټ هم ورکړی دی. تاسو څه ګڼئ صحیح دی جي چې دا څومره دا کوم پلینونو کې خلک ولاړ دي او دا څومره څه کېږي، نو دا د ده سره دا ناستې چهرې چې کوم دي، لکه مونږ چې وایو چې چهرې نه هي نظام بدي، نو چهرې خو ماغه دي، چهرې خو ماغه دي که نه؟ دا سیستم دی خرابوي که نه دا عمران خان پرتلي خرابوي؟ زه خو د دې ذمه دار خو عمران خان ځکه ګڼم چې دا کومې چهرې ورسره دي، نو ده ته دا چهرې ټولې معلومې دي چې دا کم خلک دی او د دې چهرو کارکردګي هم د ده مخې ته تېره شوې هم ده چې د دې کارکردګي څه ده، او دغه چهرې بیا د ځان سره ملګري کړي دي، یا د چا په اشارو باندې یا په خپل شوق، خو زما په خیال ممکن نه ده چې په خپل شوق باندې کړي، د چا په اشارو باندې به کړي. خو بیا هم زه دا ګڼم چې د دغه چهرو په وجه باندې دا ټول څیزونه هم دغه شان ګډوډ روان دي، هم هغه د سیاسي چې کوم قبضهدار داسې روان دي. خو د دې ذمهدار موږ عمران خان ځکه ګڼو چې عمران خان په خپله باندې وی چې وزیر اعظم غلی نو ورسره ښکته هم غلی، او چې وزیر اعظم غلنی نو ورسره ښکته هم غلنی، او چې کله ډالر په بره باندې لړه نو تاسو پوه شئ چې وزیر اعظم او کابینه ټول غله دي، او چې کله مهنګایي او تاسو ګوره تاسو ته به هغه خبرې ټولې یاد وي چې زه به خودکشۍ له اهمیت ورکوم، خو زه به IMF ته او ورلډ بانک ته کچکولو نه نیسم. نو تاسو وګورئ چې د پاکستان په تاریخ کې چې په یو کال کې تیر شوي کال کې څومره قرضه واغستې شو، دا دومره په نورو کې نه راغستې شوې، یا چې دې کم ټایم کې په حکومت کې لا نو یا دې راتلو په کم ټایم کې، نو په هغه ټایم کې د ډالر څه قیمت و، نن د ډالر څه قیمت دی، هغه ټایم کې د سود شره څه وه او نن د سود شره څه ده. او بیا زه تاسو ته پکې یو بله خبره کوم جي، منګه خو دا ټولې چهرې یو شان ځکه ګڼو، منګه خو دا ټول یو څیز ځکه ګڼو چې جماعت اسلامي د نواز شریف په حکومت کې تللی او په سپریم کورټ کې د سود خلاف رټ جمع کړو او هغې دپاره خپل وکیل او ورڅه پیش کړو. نواز شریف حکومت هغه ټایم کې د جماعت اسلامي د دې دپاره د دې کیس دپاره خپل وکیل نیسلی او چې یاره پاکستان بغیر د سود د نظام نه چلیږي، حالانکې د سود د نظام نه تاسو خبر یې چې د الله او د الله د رسول سره جنګ دی، نو په هغه وطن کې به د الله تعالی مدد ته کم ځای نه راځي او په هغه وطن کې به خوشحالي د کم ځای نه راځي چې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول سره په جنګ باندې. اوس هغه کیس لکه چې دا موږ وایو چې دا ټول یو څیز دی، اوس هغه کیس د جماعت اسلامي خلاف د عمران خان ګورنمنټ چلی، نو په دې کې په ځای باندې په مذهبي څیزونو کې تاسو وګورئ نو د هغې کې لږ مخکې لاړو، د قادیانانو دپاره څه لارې کولولو کوشش کوي، دا خو شکر چې دا څه مذهبي خلک مختصر دي، خو بهرحال بیا هم شته او هغوی زر مخنیوي وکړي. او دغه شانتې تاسو وګورئ نو دا رماندر او د سیکانو دپاره
او د مسلمانانو لپاره سدي په دې وطن کې او د پاکستان د مینو لپاره سدي په دې وطن کې تاسو یقینو کې چې کوم خلک د وطن سره مخلص دي د دې خلک د پاکستان باندې مین دي په دې قوم باندې مین دي په دې ادارو باندې مین دي هغه عجز دنه حساس چې وینو هغه مات شو دننه مات شو بهر چانه د وجود ټکار ورید نه د اسویلو आवाज چا ورید میا صاحب زما تاسو سره لږ د اختلاف دی او دا غي وجه دا ده چې دا اول ډومبنه خبر ده چې زه دغه سره تعلق نه ساتم پی ټی سره تعلق نه ساتم او خو زه دا غنم چې عمران خان چې کړي نو هغه د چې منظر جوړیږي نو دا په 2017 کې د دې هغه د دې مطلب دغه پاس کړی دی چې تاسو جوړ کړئ منظر جوړیږي دغه خبره لګه دوباره کوي زه دا وایم چې زه عمران خان پارټي سره تعلق نه ساتم خو دا د منظر د کوم معاملې چې کوم دانو د 2017 کې د نواسي په غالبا دور چې هغه پاس کړی دی نو دې کې تاسو دا ډیبټ ته لولي ورکړئ عمران خان لولي ورکړئ دا جی دا تاسو خبره ممکن ده چې سوي ماته هغه علم خو نشته چې یاره دا نواز شریف دور کې خو یو خو دا ده چې کار پرې د په دور کې شروع شو ګوره جی لکه څنګه چې تاسو خبره هغه د ملک کې د اټم بم د جوړولو لپاره آغاز کړو خو بیا هغه اټم بم پوره شو په کم دور کې او بیا هغه باندې د سده د نواز شریف په دور کې هغه دماکي وشولې نو خلکو هغه تاسو بیا کټ شو منظوري ورکړی شوې ده نو نواز شریف خو د مدینه دریا جی نواز شریف خو د مدینه د ریاست وزیر اعظم نو کنه د خو د مدینه د ریاست پشان خبره کوي نو د مدینه د ریاست کې خدا گنجائش خوشتا چې د منظر د حفاظت وشي څنګه د غیر مذهبوم د حقوق دي جی د نواز شریف خو د مدینه د ریاست واقدار نو د مدینه د ریاست په لار باندې نو روانه نو د هغه خو زمونږ دا ګیله کیدی شي د مسلمان په حیثیت باندې خو د مدینه د ریاست خبره کوي او د مدینه د ریاست خبروم زمونږ ګماندار چې دا په دې وجه باندې کوي چې څنګه جهاد بدنام شو او هغه ته دهشتګر نوم ورکړی شو نو دغه شانته د مدینه د ریاست نوم بدنامي او د منظر خبره چې تاسو وکړه نو منظر د په دور کې شروع شو په دې وجه باندې خلک وته د نوم ورکړي دویمه خبردار چې ک نواز شریف کړم دی نو په کارداري چې د مدینه د ریاست خبره کون کې دغه مخالفت کی او دغه مخنیوي کی دا څه نورم ډېر خبرې دي چې هغه مخ کې لکه دلته کې د بل چا شوی دي نو د په هغه نقش قدم باندې خو نزي د نواز شریف په دور کې تاسو ګورئ جی لکه دلته کې دی په څومره قرضې واغستې ماته جی یو میگا پروجیکټ وخایي چې په پاکستان کې شروع شو دا د پېښور جی هغه د په تیر شوي حکومت کې دی چې دا به موږ پوره کوو پېښور دړې وړې پروتو پېښور د خاورو ډک پروتو هغه د پښتنو خبره چې ما وته د ګلونو خار ویلې زما د ګلونو خار سره څه وکړل او بیا د هغه بجټ د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو او نن هم پکې هغه کې بیا څه نړیږي چرته کې پکې گاډي کراس نشي کولای چرته څه نشي کولای نو ډېر یو افسوسناک صورتحال سره مخامخ یو او تاسو یقینو کې چې دا خبره لکه په سیاسي انداز باندې نه کومه زه د زړه د اخلاص کومه چې لکه ما دومره داویم د یو لیډر نه ویلیدلې چې څومره عمران خان دعوی کړی او ما دومره ناکامۍ سره مخامخ هم یو لیډر نه ولیدلی څومره چې عمران خان ناکامو سره مخامخ دی او د هغې بنیادي وجه زه دا وایم چې زه چلنج کوم جي چې تاسو وګورئ چې په کوم ورځ باندې هغه د وزیر اعظم حلف اوچتاو نو په هغه ورځ باندې هغه لا خاتم النبیین ټکی نه ورته او خاتم النبیین هغه کې ونه ویلی شو بیا په خندا ترې نه تېر شو نو چې کومو خلکو له خاتم النبیین ټکی هم نه ورځي نو هغه حکومت سره به د الله تعالی مدد ته چېرته راځي امیا صاحب سره د الله تعالی مدد نه وي د هېچ چا په وس کې نه را جی څه زما تاسو اختلاف روان دی هغه دا دی چې عمران خان سره بالکل جی دا نان کوآپریټیو دي زمونږ چې کله دی وی چې ما پېټرول ارزان کو
نو عمران خان پټرول نه روکي ارزان کو دا ما خلک په تاریخ کې دا ډومبنه یو واقعیا ارزان کړ او ډېر ارزان کړ خلک روک چې د ارزان کړ خلکو روک کړ سینیټایزر دوی یوز کې خلکو روک کړ دوی ماسک یوز کې خلکو روک کړ چې خلکو روک کړ تاسو څه غنئ چې د عمران خان د ګندنه اخیستل خلک غني وګړي د مګر دا غنو چې لکه یو تاسو خبر وکړه چې را پېټرول د ارزان کا په تاریخ کې نو پېټرول په تاریخ کې په ټوله دنیا کې د زیات نور رسیدلی بلکې ماینس ته تللی د چې خلک خپل زینه خالقي پیسې وسره ورکوي نو پېټرول ماینس ته تللی نو دغه خو د کمال خبره نه ده خو موږ دې زبردار په دیو چې باندې غنو ګوره میا صاحب ته په خپل باندې یو پوهه سړی ته د خپل کور سربرای نو ستا په کور کې لکه چې کوم سامان دی هغه ستا په بچو له ورکول پکار دي هغه ستا په بچو باندې خرول پکار دي هغه ستا بچو ته اغوستل پکار دي هغه ستا بچو ته پخپوکول پکار دي تا دا هر څه راوړلي دی کور ته خو بیا لکه ستا په کور کې هغه نظام داسې دی چې هغه اچولو والا یا ستاسو وایف ته یا ستاسو لور ده یا ستاسو کشر رور دی هغه نظام هغه شان نه چلی نو د هغې تپوس خو به زه تاسو نه کوم یا به تاسو ته زه وایم چې یاره ستاسو په کور کې داسې مسله را نو سربراه خو هم دی دی جي لکه دا چې کوم خلک لګیا دی او هغوی پېټرول پټوي موږ د هغې ملګرتیا بالکل نه کوو چې کوم خلک لګیا دي چیني پټوي موږ د هغې ملګرتیا بالکل نه کوو بلکې موږ خو دا وایو چې دغه خلک د دره چاپېره ناست دی دی ښي طرف ته وګوري ګس طرف ته دې وګوري مخکې دې وګوري شاته دې وګوري همدغه خلک به ورته په خپله هم هلته کې په اسمبلی کې دننه میلو شي خو دا ده چې د دې سمولو والا هم دی دی د عمران خان په خپله باندې ډنډه نه دا په صوابۍ په ډي سي کې دا ډي سي چې ناست دی دا په صوابۍ کې دا د عمران خان ډنډه ده دا په ډي پي او صاحب چې ناست دی دا د عمران خان ډنډه ده دا په زما په تاڼه په ایس ایچ او چې ناست دی دا د عمران خان ډنډه ده نو عمران خان په خپله ډنډه نه رالي خو دا کم انتظامیه کم عدلیه د ټیم حصہ ده او دا د عمران خان د دې وطن د دې ریاست د سمولو دپاره د دې ریاست د چلولو لپاره هم دا خلک دی فلحال په عمران خان مشر دی نو عمران خان خو په خپله ډنډه نه راخلي خو انتظامیه به داسې ټیټ ساتي چې که څوک تیل چاله نه ورکوي نو انتظامیه به په هغه باندې خپل کردار به ادا کوي پولیس به خپل کردار ادا کوي نو لہذا زمونږ دا ځای کې دا ګیله هم د هغه نه ځکه راځي چې انتظامیه هغه ځای ته ونه رسوله چې کومه خبره به هغه په کنټینر باندې کوله نو موږ بیا یو ځلې وایو چې خدای دې د کنټینر عمران خان پیدا کړي او د دې عمران خان نه مو خدای خلاص کړي تاسو څه ګڼئ دا تاسو دومره د عمران خان بلکې د موجوده ګورنمنټ اګینسټ تاسو خبرو کړو تاسو څه ګڼئ چې ګنې بیا یو ځل داسې وخت راغی چې ګنې موږ دې راپاسو عوام دې راپاسي او د ده خلاف دې ووټ ورکړي او دې بیا وغورځوي څنګه چې موږ چې کوم دقسې دې بیا وغورځو داسې ده جي چې د عوامو د ووټ ذریعه هغه خپل ځای باندې چې د ووټ کم ټایم دی موږ خو وایو چې یاره دله خپل 15 کاله پوره ورکول پکار دي چې په دې 15 کالو کې د قوم ته پوره د چهره هم ښکاره شي د نیت هم ورته ښکاره شي د زړه ورته هم ښکاره شي د په شا باندې چې کومې ارادې دي هغه ورته هم ښکاره شي نو موږ وایو چې 15 کاله پوره ورکړي شي او خلک راپاسېدل یو د روډونو راپاسېدل دی نو موږ د هغې مرسته ځکه نه کوو چې په هغې کې د پاکستان وطن ته نقصان دی پاکستان قوم ته نقصان دی ریاست ته نقصان دی ادارو ته نقصان البته په ووټ په ټایم کې دا خبره ضرور کوو چې موږ د تحریک انصاف زه ستاسو په وساطت باندې زه دا خبره هم کول غواړم چې موږ د تحریک انصاف ورکرانو ته کارکنانو ته سلام پیش کوو ولې جي تحریک انصاف ورکر کارکونو چې ووټ د عمران خان له ورکړی دی د پاکستان د خوشحالۍ دپاره ورکړی دی د پاکستان د بدلون دپاره ورکړی دی د پاکستان په مخکې د تلو دپاره ورکړی دی د پاکستان نه د کرپشن د ختمېدو دپاره ورکړی دی نو چې کوم خلک د دې سوچ خاوندان دي نو هغه واقعي د سلام قابل دي موږ ورته سلام پیش کوو خو هغه شی ونه شو چې کم سی دپاره کم پاکستان دپاره هغه ایک دو نہیں ایک پاکستان نو نه هغه ایک پاکستان شو بلکې د دو نه 10 طرف ته لاړو نو موږ هغه خلکو ته سلام پیش کوو او موږ هغه خلکو ته دا بلنه ورکوو چې تاسو په کوم سوچ او په کوم فکر باندې ووټ ورکړو دغه سوچ او فکر باندې جماعت اسلامي به انشاءالله العزیز
ستاسو په معیار باندې پوره خیږي. او جماعت اسلامي ته هم زه دا خبره دا تاسو په وساطت باندې کومه چې که په دې ټایم کې جماعت اسلامي ته حکومت نه لوشي نو جماعت اسلامي ورسره هم سکولی نه شي. خو چونکې جماعت اسلامي کې خلک دیانتدار دی، خلک امانتدار دی، نو د دې خلکو سره به د الله تعالی مدد شامل حال شي او د الله تعالی په مدد باندې به پاکستان نه. جی میا صاحب تاسو خبرې ډېرې زیاتې ښکلې دي او زه مزید غواړم چې په دې کم از کم 2-3 غنټې خبرې وشي. جی جی حالات داسې دي چې زه دا غواړم چې دا دې موږ سمه کړو او د هغې دغه دا دی چې دا صحابې متعلق تاسو څه وایئ چې دا خلک دومره ویښ دي چې ګنتې دي دا خپل کارونه د ثوابه خلک خو تاسو خبره چې اوس هغه ثوابه نه ده چې څنګه پخوا به خلکو وی چې که توتي او که چیلم وي د هغې نه خبر راوتې ده. د ثوابه په خلکو کې الحمدلله شعور پیدا شوی دی او انشاءالله العزیز چې دا تاسو کوم محنت کوئ کوم دا لایو پروګرامات چلوئ نور محنت دې سره پکې نور هم شعور را پیدا کیږي نور هم بیداری پیدا کیږي او انشاءالله العزیز چې د ثوابه خلک به د خپل حق تپوس کوي او د ثوابه خلک به په انتظامیه باندې هم دا زوره چي بلکې اچولی هم زوره چېرې به انتظامیه بالکل اوده ده او پیټرول د خلکو مسله ده او پیټرول خلکو ته تکلیف دی زوره اچولی هم او بیا به چې انشاءالله او زه تمه لرم زه امید لرم چې د ثوابه خلکو کې وخت تر وخت تاسو نیټ پرابلم کوي بیا جی بخښنه غواړم د ثوابه یو وخت داسې دور سره مخامخ وه یو داسې وخت سره مخامخ وه چې خلکو به د چیلم او د توت خبرې کولې الحمدلله نن د ثوابه خلکو کې شعور دی او د ثوابه د خلکو دا شعور به انشاءالله العزیز ډېر زر دې ځای ته رسي چې دوی به په خپلو حقوقو باندې پوهېږي او دوی به د عدلیې نه د انصاف تقاضا کوي دی به د انتظامیې نه د بهترین انتظاماتو غواړنه کوي او دی به د پولیس نه هم هغه غواړنه کوي چې د پولیس کومه کارکردګي په کار ده او انشاءالله د وابډې نه وابډه هم زمونږ دلته کې زمونږ په دې وطن کې هم زمونږ وروڼه دي زمونږ عزیزان دي خو حقیقت دا دی چې وابډه قوم بالکل آمنه سامنه مخامخ وي نو په دغه وجه باندې د دې درې واړو نه د قوم د ولس ګیلې هم ډېر راځي او څه ګیلې په ځای باندې هم وي د هغې هغه انداز تاسو یقین وکړئ چې د دې وابډې دفتر ته یا موږ چېرته لاړ شو د ایس ډي او صاحب په کوم انداز باندې خلکو سره ملاویږي که تاڼۍ ته لاړ شئ د ایس ایچ او انداز ووینئ که پټورخانې ته لاړ شئ د پټواري انداز ووینئ او که د ډي سي دفتر ته لاړ شئ د ډي سي انداز او د ډي اس پي انداز ووینئ نو سړی نه وایي چې ګنې زه د دې وطن باشنده یم او زه د دې وطن یو وفادار شهري یم بلکې د وطن وفادار شهري ته او د وطن شریف شهري ته چې کوم عزت پکار دی په کوم نظر ورته کتل پکار دی هغه نظر بالکل نشته او الحمدلله جماعت اسلامي هم لګیا دی په دې باندې کار کوي ستاسو په شان خلک هم لګیا دی په دې باندې کار کوي چې په خلکو کې اویرنس پیدا شي خلکو کې شعور پیدا شي او د دې خلکو نه خپل حق په زور باندې واخلي. میا صاحب یو ستاسو د علاقې سره ریلیټډ بلکې زمونږ ټوله علاقه چې رزړ خاص کر او صحابه دې کې زمونږ ذهن مې هغه طرف ته لاړ او دا ډېر اهم خبره ده هغه دا دی چې زمونږ په دې علاقه باندې تماکو زمونږ ډېر اهم یو فصل دی او دا مونږ هر کال چې دا مونږ ډاون روان یو او په دې باندې دې په دغه نه چې تاسو راولې د بوټي در چې راوخته چې بالکل هغه وړوکي او هغه موږ کله کرو هغې ټولې خرچې تاسو چې هغه په یې خرچې ډبل شي الټا موږ پای کې نقصان کوو او دا مختلف کمپنۍ چې کوي دا لبې کوي چې موږ لکه د اميري د تاکل د اميري را باندې لبې کوي نو تاسو دې لپاره څه هلې ځلې کړي دي څه کول پکار یا تاسو څه کړي یا څه کېدای شي د تماکو خبره خو تاسو کړم زه چونکې په خپله باندې یو طرف ته یو وړوکي غونده کې زمینداري حیثیت لرم نو بل طرف ته زه د تماکو روزګار هم کوم نو چونکې دې کې ماته لږ ډېر معلومات شته دی
یو خو دا راځي چې دا کوم ملټي نېشنل کمپنۍ چې دي چې کوم پاکستان ټوبیکو او زه په اسانه ژبه کې دا ووایم چې پخوا به ورته موږ لیکسن وی هغې اوس نوم بدل شوی دی خو دا پاکستان او د همدغه لیکسن هغوی دا کوشش کوي چې زمونږ کم قومي سرمایهدار ورته زه وایم قومي سرمایهدار چې د هغوی دلته کې وړې وړې فیکټرۍ دي چې دا وړې وړې فیکټرۍ رامخکې نه شي او دا زمیندار صرف موږ ته محتاج او هغوی دا کوشش څو وارې کوي پر اوس کال دا کوشش کړو چې یاره په دې وړو فیکټرو باندې په فی کیلو باندې د فی کیلو ریټ د تماکو د 150 روپیا نه والې تر 200 روپیا پورې دی او 300 روپیا ټیکس پې لګولو هم د دغې په هغې کې زه په خپله باندې اسلام آباد کې 2 پېرې احتجاج ته هم تللی یم بیا پکې د مشتاق صاحب کوم چې سنیټر دی او دلاور خان صاحب د مردان کوم چې سنیټر دی هغوی دواړو په شریکه باندې دې صوابۍ ته د 10 سنیټرانو یو وفد راوستی او هغه د زمیندارو مختلف تنظیمونو سره هم ملو شو او زمونږ الحمدلله جماعت اسلامي په هر طرف باندې خپل کار کوي کسان بورډ زمونږ د جماعت اسلامي د زمیندارو دپاره تنظیم دی نو زه چونکې چې د جماعت اسلامي د ضلع امیر یم نو زه د کسان بورډ هم سرپرست یم د ضلع نو د کسان بورډ د سرپرست په حیثیت باندې زه هم د هغه سناټرانو په هغه اجلاس کې دلته کې ناست وم موږ ورته خپله خبره هم بره وکړه د هغې نه یو سټارټ واخیستی شو بیا هلته کې د صدقیصر کوم چې سپیکر دی زموږ د صوابۍ د هغه په سربراهۍ کې هلته کې یو اجلاس شو هغې کې د پاکستان ټوبیکو خلک د ټوبیکو بورډ خلک دا ټول راغوښته شي او په هغې کې موږ هغه خپل دلایل چې ورکړل کوم او په هغې کې الحمدلله هغه ټایم کې الله تعالی زما ذهن کلو کړی او یو زه به دا ووایم چې ښه دلایل الله تعالی زما مخې ته راوستل او هغه او داسې نورو ملګرو هم د چې کوم د زمیندارو تنظیمونو ملګري دي نو هغه دلایل زمونږ دومره مضبوط شول چې اسد قیصر په هغې کې زمونږ مرسته هم کړې ده لکه دروغ ویل نه دي په کار نو هغه زمونږ هغه دلایل دومره مضبوط شو چې ګورنمنټ او هغه ملټي نېشنل کمپنۍ په دې باندې مجبوره شوې چې هغوی زمونږ هغه کومه خبره وه هغه ومنله او هغه 300 روپیا ټیکس ختم شو هغې نه پس بیا زمیندارو ته پر اوسګنۍ خبره کومه جي هغې نه پس زمیندارو ته عزت هم ملو شو بیا چې تاسو بیا کټ تاسو بیا د نیټ مسله ده یا تاسو کال روان دي او زما ذهن کې بل سوال راغلی غالبا تاسو نیټ مسله ده او یو سوال زما په ذهن کې تاسو هلو انا شالکا जी जी समझिए जी 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 ٹھیک شو جی اوس ټیک شو ښه جی بیا په سږني کال باندې بیا پکې په اوس بیا کټ شو جی هلو ښه جی بیا په سږني کال باندې بیا ګورنمنټ طرف نه دا فیصله وشوله چې یاره 500 روپۍ فی کیلو ټیکس وي نو په هغې باندې بیا په د آفاق شادي حال دا کوم چې منصبدارو کې دی په هغې کې د کسان بورډ او د نورو زمیندارو تنظیمونو دلته کې بیا یو برپور پروګرام وشو او بیا هغې باندې خبرې اترې وشولې په اسلام آباد کې او الحمدلله هغه 500 روپۍ ټیکس هم ختم شو باقي تاسو دا خبره وکړله چې یاره لکه کوم موږ دې سره د تکلیف سره د تماکو ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات ګران کار دی دا حقیقت دی چې زمیندار عجز لکه د بوزغري نه راوالی نو تر بنډل تړلو پورې او تر بنډل تر ډیپو پورې وړل ټول تکلیف 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 ډېر یو لوی او بیا چې د دې کومه سله ورکول په کار دی نو هغه ګوره تاسو اوس هم وګورئ جي چې زمونږ په مهنګایۍ کې که تاسو وګورئ جي نو 100% تقریبا که زه ووایم نو دروغ به نه وي ډېر غلط به نه وي چې 100% مهنګایۍ کې فرق راغی خو د تماکو ریټ پر اوس کال 198 روپۍ فی کیلو ریټ لګېدلی د غټو کپنو بیا وړو کپنو خو پکې د دې نه هم سیوا 210 او 205 دې پورې اخیستل نو په کار دا دی چې هغه حساب ته ګورئ چې څه کالې د تماکو ریټ کم از کم فی کیلو 250 روپۍ کم از کم یادوم چې 250 روپۍ ولګي خو زما نه دی یقین چې اوس په دې جولای کې به پرچیز شروع کیږي زما اندازه داره چې 207 یا 208 روپۍ ریټ به فی کیلو لګي او بیا نور د دې ښکته هم د ایوریج د دې اوسط چې موږ په پښتو کې ورته اردو ټکی خو بهر پښتو کې په اوسط باندې ټول ملګري پوهېږي د دې اوسط به هم هلته 200 خواوشا راځي
نو دا زمیدار سره بالکل ظلم دی، دا زمیدار د پاره سره بالکل زیاتې دی. او تاسو یقین وکړئ زه لکه په خپل هم د تماکو روزګار کوم خو په زمیدار باندې مو زړه هم خفه کېږي او زمیدارو دپاره منډه تړله مو خپله وهو او موږ چې تماکوان چې څومره په عزت کې خرڅېږي څومره ګران خرڅېږي نو موږ په ډېر خوشحاله په دې وجه باندې یو چې یو خو زمیدار ته عزت هم میلو شي، یو زمیدار رور ته له 100 روپۍ هم سیوا میلو شي او موږ کاروباریان هم چې زمیدار نه څوک په منتونو باندې غواړي نو بیا زموږ نه هم کارخانهدار په منتونو غواړي او چې زمیدار یې نشي خرڅولی او په موږ یې ترېنه واخلو نو بیا زموږ نه هم اخیستونکي نه وي. زموږ د الله تعالی نه هم دا دعا ده چې الله تعالی دې د زمیدارو د مددگار شي او الله تعالی دې زمیدارو په وسایلو کې برکت واچي او الله تعالی او دغه جی د تماکو خبره تاسو وکړله نو زمونږ په مشتاق صاحب په سینټ کې هم خبره کړې وه په روز کالج ضرورت و د دې خبرې چې کله زمونږ د قومي اسمبلی ممبر عثمان صاحب نو هغه د دلته نه 3 بنډلې وړی او د پاکستان په تاریخ کې اولني ځل باندې د پارلیمنت مخې ته یو د تیلې والی و جي ځکه چې زمیندارو تماکو نه خرڅېدل. جماعت اسلامي الحمدلله په هره شعبه کې خپل کار کوي. میا سی یو بل یو ډېر اهم سوال مې ذهن کې راغلی و هغه دا چې موږ پښتانه موږ خیر پښتانه یو هغه بیا ځان یو بل سبجیکټ دی چې سادات چې دا عرب دي هغه یو جدا سبجیکټ دغه ډیټیل کې نه ځم جی جی په پښتو ویرو موږ خلک چې کوي نو موږ هر ځای کې په نقصان کې سپیشلی ثوابه او دا غي وجه دا زموږ ډېر ښه فصل او هغه د اپي مفصل چې پای کې موږ خلک چې دا غي ډېر پیسې ګټلې مهنت پکې وو هغه نه ډېر دوايي جوړې دي او هغه ډېر قیمتي شي او دا غي نه په خلک ډېر فصل په تر او د هغه په بدل کې موږ ته په ثوابه کې کارخانه ولګولې او پی ټیکس زون راته جوړ کړ چې اخو کار نه کوي اپی ټیکس زون چې کوم دي هغه هم ختم شو. دغه سلسله کې زموږ د مشرانو زموږ د کوم دغه دي ته ولې په دې کې د پښتانه ولې را پاتې په دې ولې په دې کې د پښتانه ولې جی زبا ستاسو داسې جواب وکم چې د اپیمو د کار مرسته خو زما په خیال به موږ ونه کړی شو به حیثیت افتخار هم او به حیثیت اهل رسول هم او پته دا خبره چې د هغې په بدل کې موږ له سره کړی شو هغه کومې کارخانې هغه فری زون هغه شانتې ونه شو چې څنګه لکه د ثوابۍ د خلکو تمه وه څنګه چې د ګورنمنټ وعدې وې نو دا سراسر یو ظلم سره مخامخ یو. موږ لکه د دغې خبرې طرف باندې به زور په کار دی چې واچو د ثوابۍ خلک بلکې دا تاسو زما یو طرف ته خیال که زه به انشاءالله العزیز په دې باندې د دې ثوابۍ د یو مشترکه د ټولو پاټو اجلاس وکم ان شاء الله العزیز دا تاسو زموږ ښه طرف ته توجه وګرځوله چې یاره کم د دې اپیمو فصل په بدل کې موږ ته کم څیزونه میلاو شي نو موږ د اپیمو د فصل مرستیال خو نشو جوړېدی خو کم از کم دا خبره خو کولی شو که نه چې د دې په بدل کې موږ ته څه میلاو شي هغه څیزونه خو هم زموږ نه واپس واغستی شو. هغه کارخانې هم تاسو ترنه زموږ نه زیات خبر یې چې هغه کارخانې هم زموږ نه ډېرې پکې کشمیر ته او پنجاب ته مشینان لاړل یا هغه فری زون چې کومه خبره وه هغه هم هغه شانتې لکه نه ده چې څنګه وه یا دا وه چې په دې کې به د ثوابۍ خپل خلک په روزګار باندې وي خصوصا د ګدونو دغه چې کوم ځای د اپیمو خبره وه نو هغه خبره پکې هم نشته دی چې د ثوابۍ یا د ګدون هغه خلک پکې په روزګار دی هغه خبره هم نشته نو په دې باندې حقیقت دا دی چې خبره کول پکار دي او دې باندې فوري طور باندې انشاءالله العزیز زه کوشش کوم چې زه دا خبره عملي کړم او د دې لپاره څه ناڅه ګام اوچت کړم. میا صاحب یو اخیری سوال کوم او هغه دا دی چې ستاسو د لوکل چې کوم ستاسو د سیاست نه هټ کړی دی دا ستاسو د سټوډیو نه غیر چاپیر لوکل چې کوم ایریا د پدې کې ډېر شي واړه پرابلم دي چې هغه د پر ډېر ریسټرګل نه ضرورت مثلا ستاسو په دغه کلی کې یو پول غورځېدل چې هغه رستو نیکنام دی یا سړي هغه ټول علاقې پاغي باندې دغه یو پول باندې دغه او هغه غورځېدل دي او ډېر وخت غورځېدل دي تاسو ډېر واړه صحیح تاسو د هغې د یا ستاسو پارټي یا بل داسې پارټي یا داسې تنظیم شته چې په دې باندې کار وشي او دا ریسټ شي معاملې جی موږ خو
زمونږ خبره خو دا راځي چې جماعت اسلامي سره خو دې ټایم کې لکه نه ایم پی ای شته نه وزیر شته، دلته کې لکه تاسو په علم کې ده چې که فرض که زمونږ د پیر ایم پی ای دی نو هغه خو په سوډیرو کې کار نشي کولی. حکومت چې د چا وي نو هغه په هر ځای کې کار کولی شي. نو دلته کې خو د پی ټی آی خو ورته ووایم او که نه د ترقی ګروپ ورته ووایم، پته نشته داسې صحیح په دغه خبره باندې پوهېږم نه چې دا پی ټی آی دی او که نه ترقی ګروپ دی. خو بهرحال یا پی ټی آی یا ترقی ګروپ په اقتدار کې دی نو هغوی ته زموږ هغوی د ملګرو ته هغوی سره خو چونکې زموږ په خپله باندې سیاسي اختلاف دی نو هغه د نظریې په بنیاد باندې دی، هغه د فکر په بنیاد باندې دی. خو چونکې موږ هغه ځای ته لا رسېدلي نه یو چې بهی که ما ستا په الیکشن کې مخالفت کړی را، ما ستا نه دی کړی، ما د هغه فکر مخالفت کړی را، ما د خپل فکر ملګرتیا کړې را. نو هغه بنیاد هغه ځای ته خو لا موږ رسېدلي نه یو چې هغه زموږ خبرې باندې هم غور وکړي او زموږ په خبره باندې هم عمل وکړي. نو موږ د هغوی ملګرو سره دا خبره هم بره ډسکس کړي دي چې یاره بهی دا سیز دی او دا د غازي لار ده، داسې د نورو کلو ته هم بیا دغه لار تقسیم شوې ده. نو دا هلته کې پول پرېوتی دی. نو موږ پې خبره کړې ده خو واکداران چې څوک دي نو هغوی تر اوسه پورې پې غوږ نه دی ګرولی. بل دغه شانتې موږ پرون نابلو ورځې په دې سوډیر یونین کونسل د سوډیرو خپله اصلاحي جرګه خو الحمدلله مخکې نه وا او شته او هغه ډېر ښه خپل بھرپور کردار ادا کوي. خو د پرون نابل ورځ موږ د یونین کونسل په سطح باندې یو اصلاحي جرګه جوړه کړه او په هغه اصلاحي په جرګه کې دا د دې غم خادی د خبره چې یاره د کرونا وایرس په وجه باندې د غم خادي لږ مختصر شي، په دغه باندې خبره هم بره وشوله. سبا پې بیا اجلاس دی انشاءالله العزیز او نو پکې دا هم په ایجنډا باندې دی چې یاره د دې پول دپاره هم بیا خپله هله ځله او دا څیزونه نو انشاءالله العزیز چې څومره وخت تیریږي دومره شعور هم زیاتیږي، دومره پوهه هم زیاتیږي، دومره یو بل سره که تاسو وګورئ نو اوس هغه پخوا په شانتې د سیاسي بنیادۍ هم هغه عمره اوس نه دي. د سیاسي خلکو کې هم لږه پوهه راغله، لکه دا اوس موږ بلو ورځې دلته کې اصلاحي جرګه جوړه کړه، په هغې کې د ان پي کسان، د جماعت اسلامي کسان، د جمعیت علما اسلام کسان، د پی ټي آی کسان، د مسلم لیگ کسان، دا الحمدلله ټول ناست وو او ډېر پرون تندي باندې یو بل سره ناسته ولاړه وکړه او ډېر پرون تندي باندې یو بل سره د دې علاقې د ښېګړې دپاره، د دې علاقې د روغې ساتلو دپاره، د دې علاقې د خړو پړو د روغې دپاره یو بل انشاءالله ډېر په ایماندارۍ باندې لاس ورکړو او انشاءالله په هغې باندې به کار کوو انشاءالله العزیز. ډېره مهرباني میا صاحب، تاسو ماله ډېر زیات ټایم راکړو او دا پروګرام به دې سره موږ سم کړو او زه به دا دعا سره چې الله تعالی دې سید منور حسن صاحب چې کوي دا هغه الله تعالی دې ټول نصیب کړي، دا دې د مغفرت کړي، دا پسماندګان ته په صبر ورکړي او د هغې نه علاوه زموږ د لوکل چې مسایل دي د دې لپاره داسې کسان روچت چې د ځوانه لګان چې تنظیمونه جوړ ځکه ټول موږ ډیوټي نشو کول، دا اوس کوي موږ دا موږ تنظیم جوړ کړو او دا زه بخښنه غواړم ستاسو خبره لږ غونډه کې بهتره خبره ده، خو زه ځوانانو ته دا اپیل کوم چې د کم پاکستان د بدلون دپاره تاسو په ښه نیت باندې ووټ ورکړی هغه پوره نه شوله او دا د جماعت اسلامي مټې جوړې شوې، د جماعت اسلامي سره ملګرتیا وکړئ، جماعت اسلامي یوت زمونږ یو تنظیم دی هغې کې ملګرتیا وکړئ او انشاءالله العزیز چې ستاسو کوم سوچ او کوم فکر دی د پاکستان د خوشحالۍ فکر، د پاکستان د مخکې د تلو فکر، د پاکستان د آبادۍ فکر، پاکستان کې د انصاف مهیا کول فکر، پاکستان کې مفت تعلیم او مفت علاج فکر، انشاءالله العزیز دې ته به عملي جامه جماعت اسلامي اچي، د جماعت اسلامي مټې جوړې شي، د جماعت اسلامي ملګرتیا وکړئ. زه په آخر کې ستاسو ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ډېر زیات شکرګزار ویډیو ولوله. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې، ستاسو په مال کې، ستاسو په بچو، عباداتو، دعاګانو کې برکت واچي، الله دې ستاسو په رزق کې برکت واچي. الله تعالی مو ښه ساته. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. جزاک الله جی، جزاک الله، ډېرې مهرباني، تاسو وخت راکړو، ډېر جزاک الله. السلام ابو څنګه تاسو اورید دا زما یو ډېر خوږ ورور، یو ډېر خوږ دوست، یو ډېر خوږ عزیز او د جماعت اسلامي صاحب میا افتخار الدین صاحب او د هغې خبرې او خپل چهره تاسو ولیده او زه دعا کوم د دعا سره د خپل پروګرام ختموم
چې الله تعالی دې زموږ په دې ملک یو داسې نظام راولي چې زما بچي او زما د ملک رڼا شي او ښکلي شي او چې موږ پکې روان یو او موږ د هغې نه خوشحالۍ چتو او فایدې چتو. الله دې زموږ د وړې مسلو دپاره زموږ د بچي روچت کې په دې کې هغه کوالټیز واچي چې دې د سیاسي جماعتونو او د مختلف مذهبي جماعتونو نه نکل کار دې بار روزي او د خپل قوم او د ملک لپاره د کامیابۍ لپاره خپل هلې ځلې وکړي او خپل څومره د هغې چې کوم انرژیز دي هغې په دې باندې انویسټ کړي چې الله تعالی د هغې ښه رزلټ راولي. الله تعالی دې زموږ د ملک حامي او ناصر شي. خپل ډېر عزت خیال ساتئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله.